ډیره د خوشاله خبره ده د الله جل جلاله نه د ډیر لوی شکر وکړو مقام دی چې خالق کائنات جل جلاله د فتنه او د فساد په دغه دور کې په مخ د زمکه د ټولو نه اعلی مقام چې هغه د الله جل جلاله کور دی کور کې مونږ او تاسو ته کېناستل او راجمع کول را نصیب کړل او بیا دغه ناسته دغه جمع او دغه محفل هغه د قرآن مجید کوم چې د الله جل جلاله عظیم کتاب دی د هغې د ختم په عنوان سره معنون دی یو داسې دور یو داسې زمانہ چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په باره کې فرمایلی و چې زما په امت په یو داسې زمانه راشي تجد الحلیمة فیه حیران چې د معاشرې بردباره خلق سنجیده خلق پوهان خلق هوښیاران خلق هغه به حیران او پریشان شي چې الله زندگی تیره کم خو څنګه تیره کم الله د خپل شپې او ورځې سبا کم په دې ژوند کې او چا پسې لاړ شم د چا اقتدا وکم د چا ومنم د چا ونه منم د خپلو حالاتو چې په ما باندې دي د دې مقابله څنګه وکم د هغه زمانې او د هغه دور نه موږ او تاسو تیریږو او په دغسې زمانه کې په دغسې دور کې په دغسې وخت کې داسې عظیم مجلس را نصیب کېدل یقینا دا د الله جل جلاله یو عظیم فضل او احسان دی الله جل جلاله دې مونږ ټولو له دغه مجلس د دغه سعادت د هغې د لاج ساتلو د هغې د خیال ساتلو توفیق راکړي یقینا ورونو د علم او د عمل په اعتبار سره او د عمر په اعتبار سره کم عمره هم یم علم مم نشته عمل مم نشته او بیا د چکیسر د هغه لوی علما کرامو په کلي کې او بیا چې د هغوی تذکیري د دنیا څلور وړه طرف ته چې زمونږ د استادانو او بیا دلته مجلس کې چې کوم علما کرام تشریف فرما دي سپینګیري مشران په هر اعتبار سره زمونږ نه هغه غوره دي نو د دوی په مخ کې خبرې کول یقینا دا بې ادبي ده مناسب هم نه ده خو د دوی په اجازت سره زه به دوی نه اجازت واخلم الله رب العزت دې ما ته د صحیح وینا او بیا موږ ټول له هغې د عمل کولو توفیق راکړي زما محترمو موږ او تاسو په یو داسې مجلس کې ناست یو چې هغه د قرآن مجید ختم دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی و څوک چې د قرآن مجید ختم ته حاضر شي او په دې کې څومره دعاګانې وغواړي الله جل جلاله هغه دعاګانې قبلوي نن موږ داسې مجلس کې ناست یو انشاءالله العزیز چې دې کې علما کرام کومې دعاګانې وغواړي موږ د زړه نه خپل د ګناهونو معافي طلب کړو الله پاک نه دعاګانې وغواړو الله تعالی به هغه قبلوي هغه قبلېږي امام مجاهد رحمت الله علیه ته یو سړی راغی د قرآن د ختم دعوت ورته ورکړه چې زمونږ محله کې یا زمونږ جومات کې د قرآن مجید ختم دی تاسو به راشئ امام مجاهد رحمت الله علیه ډیر زیات خوشحاله شو چا دې تپوس وکړو چې موږ تاسو داسې په خوشحالۍ کې نه لیدلې او د دې ختم په دعوت سره ته ډیر زیات خوشحاله شوې دا څه وجه ده هغه ورته وفرمایل بعینه دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو طریقه وه کله چې به صحابه کرامو د قرآن مجید ختم کونو خپل خپلوان ګاونډیان دا به راغونډ کړل او بیا به د قرآن مجید ختم وکړو په هغې کې به دعاګانې غوښتلې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
هغه فرمایي چې یو ځل زه مسجد نبوي ته راغلم، څه کسان ناسو، ما ته تپوس وکړ تاسو ولې دلته کې ناست یې، ولې راجمع شوئ په دې جومات کې؟ هغه کسان چې په هغې کې څه صحابه کرام او څه تابعین وو، هغوی ما ته جواب راکړ چې موږ د الله کتاب ته راجمع شوي یو. ما ورته وی چې ستاسو د قسم په الله چې تاسو د الله کتاب ته راجمع شوي یئ. هغوی چې او زموږ د په الله قسم چې موږ د الله د کتاب نه علاوه بل هېڅ ته نه یو جمع شوي. امیر معاویه رضی الله تعالی عنه ورته وی تاسو چېرته خفه نه شئ، ما تاسو له قسم درکړ، خو دا قسم ما د دې وجې نه دی درکړی چې زما په تاسو باندې یقین نه و یا تاسو چېرته ما ته دروغ ویل دي. نه، یو ځلې موږ صحابه کرام د نبی علیه صلات وسلام په دور کې نبی علیه صلات وسلام حیات دی، دنیا کې موجود دی. موږ مسجد نبوي کې ناست یو، د دواړو جانو سردار راغی، موږ نه تپوس وکړو تاسو څه شي جمع کړي دي مسجد نبوي کې؟ موږ ورته جواب ورکړ د الله محبوبه موږ قرآن ته جمع شوي یو، یا قرآن را جمع کړي یو. نبی علیه صلات وسلام قسم راکړ ستاسو د قسم په الله چې تاسو قرآن جمع کړي یئ. موږ وویل چې او د الله رسوله زموږ د په الله قسم چې موږ بل هېڅ شي نه یو جمع کړي سوا د دې قرآن نه. حضور علیه صلات وسلام موږ ته وفرمایل تاسو چېرته خفه نه شئ، ما تاسو له دا قسم د دې وجې نه دی راکړی چې ګویا تاسو به دروغ ووایئ. خو اوس زه په خپل کور کې وم، جبریل امین راغی ما ته وویل د الله محبوبه په مسجد نبوي کې څه صحابه کرام قرآن ته راجمع شوي دي، د قرآن تذکرې دي. الله فرمایي زما محبوبه لاړ شه هغه ملګرو سره هغه کسانو سره د مجلس کې شریک شه او هغوی ته زیری ورکړه چې الله جل جلاله د اسمانونو په ماحول کې د فرشتو په ماحول کې الله په تاسو باندې فخر کوي. دا هغه مجلس دی چې دې مجلس کې د ناستې لپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم شوی دی. دا هغه مجلس دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې مجلس ته 80,000 فرشتې راشي. 80,000 فرشتې دې مجلس نه چاپېره ناست دي. د مجلس د اختتامه پورې د دې شرکاو د ګناهونو د مغفرت دعاګانې کوي. او چې کله مجلس ختم شي د فرشتې واپس لاړې شي، الله جل جلاله دې تپوس کوي اے زما فرشتو تاسو چرته تللی وئ؟ سره د دې نه چې الله جل جلاله هغه عالم دی په دې خبره د فرشتې تللی وي، د قرآن مجید ختم په جومات کې هغې کې ناستې وي، خو بیا دې تپوس کوي زما فرشتو تاسو چرته تللی وئ؟ فرشتې عرض کړي الله په چکېسر کې د اشاړ په جومات کې د قرآن مجید ختم و، خلک راغونډ شو، ستا د کلام ختم ته ستا تذکرې کېدې، ستا د محبوب پیغمبر جناب محمد رسول الله ذکر خیر کېده، د نبی علیه صلات وسلام تعلیمات بیانېدل. الله هغه مجلس ته تللي وو. الله جل جلاله دې تپوس کوي زما فرشتو دا خلک چې راجمع شوي دوی څه غوښتل؟ فرشتې عرض کړي الله ستا د ناراضګۍ نه، ستا د جهنم او ستا د سزاګانو نه پناه غوښته. الله تعالی دې تپوس کوي اے زما فرشتو دې خلکو زما جهنم لیدلی دی، زما سزاګانې زما غ عذابونه لیدلی دي. الله لیدلی خو نه دي. وی که چېرته وویني بیا به څه حالت وي؟ فرشتې عرض کړي الله که چېرته ستا د عذابونه او ستا سزاګانې وویني بیا به ډېر په یره باندې د هغې نه پناه غواړي. ښه نورې څه وي؟ نورې څه غوښتل؟ الله ستا د جنت او ستا د رضاګانو او ستا د هغه ابدي نعمتونو طلب یې کول، د هغې دعا یې کول، هغه یې غوښتل. الله ورته وفرمایي دوی زما هغه جنتونه لیدلي دي، زما هغه نعمتونه یې لیدلي دي. الله لیدلي خو یې نه دي. وی چې لیدلي نه دي او دا حالت دی که چېرته وویني بیا به څه حالت وي؟ فرشتې ورته ویل الله پاک که چېرته ستا هغه نعمتونه دوی وویني بیا به ډېر په شوق سره طلب کوي. بیا ته الله تپوس کوي نورې څه غوښتل؟ فرشتې عرض کړي الله خپل د ګناهونو معافي وغوښته، خپل د ګناهونو معافي وغوښته. غواړئ که نه غواړئ؟ اراده خو زموږ دا ده چې الله جل جلاله زموږ ګناهونه، زموږ نافرمانیانې، زموږ کوتاهیانې د الله موږ ته معاف